ګرانو قدرمنو مسلمانانو وروڼو، رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او قرآن کریم د دواړو سیزونو باندې اعتصام منګول کلک لګول دا د اوسنۍ زمانه او زمونږ د ملت اسلامیه او د اسلامی معاشره بنیادی ضرورت زمونږ نجات زمونږ فلاح او فوز دنیوي او اخروی او د هر فتنین د فتنې نه بچ کېدل د دجالي فتنو نه بچ کېدل د یهود او نصارا او د نرغې نه بچ کېدل په کافر او مشرکین باندې بره حاصلول او په ورځ د قیامت په میدان د حشر کې سروخروي د ټول د دوه سيزونو کې کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته خطاب وکړ ترکت فیکم امرین زه خود نه روانم و تاسو کې دوه سيزونه پرېږدم لن تضلوا ما تمسکتم بهما मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ जब तक तुमने उन दो चीज़ों को मजबूती से थामे रखा हो तब तक तुम गुमराह नहीं होगे तरसो चितासो दुआ सीजून मजबूत और क्लक निवली तरगे पूरे बतासो गुमराह के गई ना तरकतु फीकुम अमरैन दुआ सीजून बतासो के प्रेदम او ترکه سړی اله کوي چې هغه لاړ شي د دنیا نه مطلب دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات طیبه کې د هغې په ژوند کې د هغې وجود مسعود د لویه اسره وه د مسلمان لپاره صحابه به راتلل او هغې به وایي چې یا رسول الله چې کله به غمجنو نبي کریم صلی الله علیه وسلم صبرال غم به لرې شو چې کله به په خفګانو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خبرال خفګان به لري شو چې کله به تکلیف او مصیبت او اجتماعي انفرادي رسول الله صلی الله علیه وسلم روح انور باندې به یو ځل داسې نظر واچول او غهار سب کافور شو نو صحابه تپوس وکولو چې یا رسول الله تاسو نه بیا به مونږ سکو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ضابطه او د اصول په تور باندې فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما زه په تاسو کې دوه سيزونه پرېږدم یعنی زه در نظم دوه سيزونه شاته پرېږدم او تر هغې پورې به تاسو ګمراه کېږئ نه تر څو پورې چې تاسو هغه دوه سيزونه کلک نیولي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه علاوه میراث او ترکه نه ده پرېښي بخاری شریف کې حدیث ته زی په زی راغلی دا حدیث په کتابونو کې حدیث زی په زی راغلی نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقه हम انبیاء کی جماعت کسی چیز کو وراثت میں اور میراث میں نہیں چھوڑتے اور جو مال ہم دنیا کا چھوڑتے ہیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے مونږ د انبیاء ټولګې ځان پسې په میراث کې څه نه پرېږدو او چې کوم شی مونږ پرېږدو مال نو هغه صدقه دی هغه د وارثانو نه دی حضرت فاطمه رضی الله عنها راله هغې ته پته نه وه احقاق حق غوښتو د مال سره د هغه خلکو محبت نو لیکن حقدار ته حق ورسیږي صدیق اکبر نے مطالبه وکړه هغې ورته وفرمایل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټبر بیبیانې امهات المؤمنین او دا غي بنات دا غي اهل بیت زما د کور د افرادو نه مقدم دي ماته زه واغې ته د هر چا نه مخکې د خپل ځان نه مخکې خرچه ورکوم خو ترکه د هغې نشته دی هغې شاپ ته ترکه نه پرېږدي میراث نه پرېږدي
رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څومره پاتې سيزونه هغه د مسلمانانو مشترکه مالو، کاسا، پیاله، زغره، توره، هغه تر اوسه پورې بعضې اشیاء را روان دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په تبرکاتو کې او آثارو کې. که دا د چا ملکیت وی نو دا به چا خرڅ کړو، چا سره بو، لیکن هغه په میراث کې نه دي را روان. نو مال یې شاته نه دی پرېښی. ما دا عرض کول نن سبا سړی دا زور لګوي چې زه باغ وکرم او زه مارکیټ جوړ کم، زه کارخانه جوړه کم، زه مل جوړ کم چې زه لاړ شم چې زما اولاد په اسانه باندې رزق خوري، او چې ځینو دی دغه فکر کوي چې شاته مې بچو ته څه پرېښي دي او که نه، او چې کله یې څه پرېښي نو دی مطمئن وي. نو دا په اسبابو باندې اعتماد دی، په الله جل جلاله باندې نه. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله بادشاه دی، هغه یو ځل قوم ته وایي که چېرې زه ژوندی وم نو تاسو ته به زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت غټ غټ څیزونه وښیم، واړه احکام او غټ، او که زه مړ یم نو ستاسو خپله لار زما خپله لار. بادشاه مطلب دا دی چې د دې فکر نه کولو چې زما بچي به څه کوي زما نه پس. نن سبا بنیادي فکر لکه د هغه کس په شان چې د هغه په خدای باندې یقین نی، په الله جل شانه باندې اعتماد نشته، توکل نشته، بروسه نشته. دی وایي چې زه بچي دغسې پرېږدم دی خو به نهر ګرځي. وما من دابة الا علی الله رزقها، حالانکه هیڅ یو حیوان زیرو داسې نشته په دنیا کې چې د هغې د رزق ذمه الله نه ده پورته کړي. تا ته رزق چا درکولو؟ الله درکول. تا نه مخکې ستا اسلافو ته اکابرو ته رزق چا ورکولو؟ یعنی که ته الله ورکولو. ستا نه پس به ستا بچو ته رزق الله ورکړي. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإیاکم. تاسو خپل بچی اولاد مه قتلوئ. د جاهلیت په زمانه کې به خلکو د رزق د روټۍ د وجې نه قتلول. زما خو آمدن کم دی او زما د ماشومان زوزات زما سره خوري او ګټي راته نه، نو بیا به د جاهلیت په زمانه کې یعنی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بعثت نه مخکې خپل واړه بچي قتل کړل. زامن به هم قتلول، جنۍ خو به بېلې قتلولې، هغه به د رزق د وجې نه هم قتلولې، د ننګ او د شرم د وجې نه به هم قتلولې. او هغه ټیم کې د غیرت استعمال خطا او غلط و. غیرت وو لیکن استعمال خطا وي. پردی سړی به زما کور ته راځي او زما لور به پردي کور ته ځي، د دې شرم د وجې به یې لور قتل کړه. الله جل شانه فرمایي د فقر د وجې نه چې زه به غریب شم تاسو اولاد مه قتلوئ. نحن نرزقهم وإیاکم، مونږ تاسو ته رزق درکو، دی ته رزق مونږ ورکو، تاسو ته مونږ درکو. رزق دواړو ته الله ورکوي. دا ستا د تنخوا چې کوم دی نو دا د رزق یقیني لار نه ده، دا رزق د خدای د طرف نه راځي، دا یو لار ده او سبب دی. ستا پټې تا ته رزق نه درکوي، دا پټې یو لار ده او سبب دی چې دا نی خدای پاک به په بله لاره رزق درکوي، په بله به درکوي. ستا به مارکیټ وي، دوکانونه به دي، تجارت به دي، او ستا نه به یو کس بل داسې وي چې د هغه به نه مارکیټ وي نه تجارت، او ستا نه به ښه خوري، په عزت سره به خوري، په سهولت سره به خوري. ولې؟ ځکه چې رزق الله ورکوي. ستا یو تړلې لار د رزق شته او د هغه هېڅ هم نشته. ته وایې چې زه هغه ځای کې نوکري نه کوم چې هغه پخه او سرکاري نوکري نه وي، ځکه چې د دې نوکرۍ پته نه لګي کچه د کال پس به بیا ختموي. سرکاري نوکری دایمي شی دی، حالانکه بل کس نه سرکاري شته دی او نه کچه شته او نه پخه شته دی، هغه ته به رزق الله جل شانه تعالی ښه ورکوي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمنو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان پسې دنیا نه ده پرېښې، جیداد نه دی پرېښې، مال نه دی پرېښې، نقد نه روپۍ نه دینار نه درهم نه سره زر نه سپین زر نه مال و متاع د کور، چې کوم شی پرېښی دی نو هغه د الله په لار کې صدقه و. او چې وفات کېدو نو د اهل بیت او د کور د پاره غنم راغشتي و د یهودي نه غنم، او وسره زغره غاڼه کړې وه. دغه دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. که تا ته مې د دې قیمت در نه کړو نو د زغره بیا خرڅه کړه. او زغرې قیمت هغه زمانه کې دومره و. یو صحابي وایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ کې ما کافر وجلی و.
رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ من قتل قتیلا فله سلبه من قتل قتیلا فله سلبه چې چا کوم کافر وجل دی نو دا غ سلب هغه ته ورکو هغه د ځانو خې چې چا څوک وجلی ابو قتاده رضی الله عنه کافر وجل او سلب هغه ته وایي چې په کافر د پاسه کوم سامان وي کوم توري کوم برچي کوم نیزي کوم لندي کوم غشي وي کوم ازغري کوم خود د اوسپنې ټوپۍ وي د جنگ سامان لکه نن سبا چې یو دشمن هغه وردی چولې وي او بیا چې کوم نه مختلف قیمتي ټوپکونه یې وسره او ګرنیټونه نو دې ته سلب وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې شا یو مقتول کافر وجلې دغه سلب هغه ته دی ابو قتاده رضی الله عنه وایي چې ما کافر وجلو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان دا وکړو چې دې گواه راولي نو موږ نه دی بیا واخلي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا اعلان وکړو گواه دی راولي نو دی وایي چې ما سره گواهونه نو چې اعلان یې وکړ زه پورته شم په جمع کې ګامر رحمان دې ټیکټر والا ته وایي وته ټیکټر واپس کړ دی وایي چې ما سره گواهونه نو رسول الله صلی زکین استم بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ بیا ز پاسېدم چې ما خو کافر وجلی دی او هغه نه مې سامان نو اغشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه ولیدم خو بینه را سره نه وه ګواه نو بیا کېناستم په درېیم ځل چې اعلان وکړو نو ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو قتاده ته خو بیا کېنې پاسې ولې ما ورته وویل چې یا رسول الله سړی خو مې وجلی دی خو ما سره ګواه نشته نو د هغه کس د هغه کافر نه هغه زغره او هغه سامان او هغه هتیار هغه ټول هغه بل کس کوس کړي بل مسلمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبر وکړه بینه را سره شته دی نه هغه ساعت هغه بل کس مجمع کې پاسېدو وی چې یا رسول الله دا هغه سلب ما سره دی هغه ما سره دی خو ته د ابو قتاده زما طرف نه راضي کړې نه دته بل څه شی ورکړه چې دا ما سره پاتې شي د هغه وسله قیمتي ده چې دا ما سره پاتې شي نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه فوراً پاسېدو هغه وایي چې نه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم به هرگز داسې فیصله نه کوي د الله په زمرو کې یو زمری هغه بادري کړي ده توره کړي ده او د هغه سلب چې کوم دی نو هغه تا ته درکړي قطعا به درته نه ورکوي هغه د حق دی چې چا دا کافر وجلی یعنی د ابو قتاده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ابو بکر رښتیا وایي بیا د هغه نه د هغه بل کس نه هغه سامان واغشتو زغره وه په هغې کې نو دی وایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راکو نو دا زغره ما واغشته ما خرڅه که په دې باندې ما د کجورو غټ باغ واغشته د کجورو باغ تاسو اندازه ولګوئ چې ځمکه او بوټي میوهدار هغه په زغره اخلي هغه زمانه کې د دې څیزونو قیمت ډېر زیات او وایي دا اول مال تأصلتم فی الاسلام دا ډومبی مالو چې ما جمع کړی په اسلام کې یعنی په مال غنیمت کې ډومبی غټ مالدار نو به هر حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راکنوه دا دوه څیزونه نن سبا د امت لپاره دا د غلبې د نصرت د الله جل شانه په هر ځای کې که په فلسطین کې دی څوک که په کشمیر کې دی که په پاکستان کې دی که په عراق کې دی که په شرق کې دی که په غرب کې دی که په هر ځای کې چې دی او الله جل شانه ښیي چې کوم ځایونو کې مسلمانانو په دې باندې عمل کړی هغه ځایونو کې مسلمانان الله پاک سترګې د هغوی اوچتې کړي دي دشمن ته یو کتاب الله قرآن کریم چې دا سینې سره کلک ولګوي او د کلک لګولو مطلب صرف او صرف تعظیم نه دی دام د قرآن پاک حق دی لیکن په دې کې چې سدي د دې په احکامو باندې عمل کول دې کې چې کوم عقیده د هغه عقیده ګرځول دې کې چې کوم احکام دی هغه احکام ګرځول دې کې چې کوم عبادات دی هغه عبادات هغه سې کول دې کې چې کوم معاملات دی د هغې تشریح رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې شته او فقهاو ائمه او مجتهدینو د فقه په کتابونو کې په اسانه توګه هغه مسائل جمع کړي دي هغې باندې هغه سې عمل کول او هغه سې معاملات کول الله جل جلاله د الله پیغمبر وایي چې سود حرام دی ته وایې چې او حرام دی ورته وایي دی ته مو وایي چې نه راړي دې ټایم کې
او چې ته قرآن کریم کې الله پاک وایي چې سود حرام دی، ته وایي چې نه یا منې نه، نو دا خو مسلمان نه. او که منې او کې نو دا عملا کفر دی، عملا د کافر و عمل له پتا کې. دا الله رسول او الله وایي چې موږ فرض دی او ته موږ فرضیت نه منې نو مسلمان نه. او که د موږ فرضیت منې لیکن نه کې نو عملی کفر دی. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے قصدا و عمدا نماز ترک کر دی تو وہ کافر ہوا، اس نے کفر کیا. دا عمل کفر دے. معاملات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شریعت خلاف کول عملی کفر دے. معاشرت دا خپل خپلوانو دا گاونیانو حقوق دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لارنا الٹا دا کل دا کفر دے. او تبه معلومه څنګه کتا ته خدای خپل پوهه درکړي نو با خپل قرآن وګوره، حدیث وګوره، فقه وګوره، کتابونه وګوره. او که خپل نه پوهیږي نو چانه تاسو کا. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. پدې کې تذکرہ ده، یاد دهانی ده هغه چا لپاره چې د چا په سینه کې زړه وي او یې غوږی خي یو د حاضرن به خبره دولاري دي د زدکړې د دین په خپل رائے بنځي. ستا رائے دین نه دی، دین خدای پاک نازل کړی دی، هغه ستا د مزغو تخلیق نه دی، هغه اختراع نه ده، هغه حقیقت دی. هغه چې الله څنګه نازل کړی هغه څه به ګوري، هغه څه به په ځان پوهې، هغه څه به په عمل کې. ستا په ذهن کې به ښه ګمان راځي، کله به شیطان پکې واچي، ته به په هغې پسې ځې، خطا به روانې، ګمان به خی روان به خطا الټا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې حدیث مبارک کې راځي چې کله مړی په قبر کې کېښودی شي نو مؤمن چې ژوند د ښه تېر کړی د قرآن پاک او د احادیثو د ادله شرعیو مطابق د ټیک ټیک جوابونه ورکړي. او چې کوم کافر وي، منافق دی، فاسق او فاجر دی، په جواب کې خطا کېږي، نو دته چې فرښته ګروز را خلاص کړي نو هغه ورته وایي چې ما دریت ولا تلیت، ما دریت ولا تلیت. نہ تو خود سمجھا اور نہ کسی اور کے پیچھے چلا. نہ دې په خپل ځان پوی کړو او نه په بل چا پسې تللی. یو عالم چې هغه حقیقت بیانولو، هغه د خبره کوله، تا د هغه خبره نه اورېده، په هغه پسې نه تللی، د هغه اتباع دې نه کوله، د هغه تقلید دې نه کولو، په خپل هم نه پوهېدې. نن سبا بعضې خلک تقلید نشته، امامان نشته، فلان کې نشته، په خپل هم نه پوهېږي چې کتاب ورته مخې ته کېږي، بخاري شریف، ترمذي شریف، مسلم شریف، د دې حدیث ترجمه او تشریح راته وکړه، عبارت یې نشي ویلی، او لګیایي چې ما سره په دې مسله کې 200-300 احادیث دي. پوهه دې ته نه وایي، پوهه دې ته وایي چې د کتاب الله نه ته د مجتهد د اجتهاد په شکل کې مسله راایستې شي. او چې ته په امام بخاري او فلان کې وډینګړي پسې ځې نو دا تقلید دی. نو بیا تقلید منې ولې نه؟ په قبر کې بدا ہوئی صحیح بخاری کے حدیث تھے ما دریت ولا تلیت، نہ تو خود سمجھا اور نہ تھی کسی اور کے پیچھے چلا، کسی اور کا تو نے اتباع کیا، نہ پخپل پوئی وے نہ دبل چا دے اتباع دا دولار دی دز دکڑ. بہر حال عرض میں دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت چې بیانېږي دا دی لپاره چې موږ په عمل وکړو. ځکه دې سیرت کې دنه صرف سیرت برای سیرت نه دی، دا په دې کې مسائل راځي، احکام راځي، اخلاقیات راځي، د معاشرت خبرې راځي او مختلف اړخونو باندې خبرې کېږي. دې لپاره چې موږ دا وورو، په دې باندې عمل وکړو. تاسو ته تېره جمعه د 6 هجري یو واقعه بیانېدل شروع شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو کسان یو طرف ته استولیو. هغوی د بنو حنیفه قبیلې او سردار سمام ابن اصال دی نیولیو او رای وستو مدینې ته. د ده واقعه بیانېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وویل چې دا خو تاسو غټ سړی راوستی، دا د یمامې سردار دی د بنو حنیفه قبیلې سمام ابن اصال. صحابه ته پته نه وه چې دا څوک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وفرمایل چې دې د مسجد نبوي د ستنې سره وتړئ. ستنې سره یې وتړلو او د خوراک په باره کې د هغه خبره په تېره جمعه ذکر شوې وه
شپه تېره شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې کافر تړلو. مسله اوس دا ده چې آیا د کافر د مسلمانانو جماعت ته تلل دننه ننوتل دا جایز دي او که نه؟ نور حضرات وایي چې نه، بعضې مسجد حرام او مسجد نبوي یادوي او بعضې ټول جماعتونه یادوي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې کافر هر ځای ته تلی شي، لیکن د معتبرۍ په شکل کې به نشي تلی، په ذلت سره به ځي. ذلیل تلی شي چې سر یې ټیټ وي او د مسلمانانو په گرفت کې وي، د مسلمانانو په نظر وي، خپله منمانی نه کوي، او که خپله معتبري کوي او غرور کې ځي نو داسې تلل نه، داسې تلی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کافر جماعت ته دننه کو، په جماعت کې ستنې سره وتړلو. دا جماعت د دې لپاره جماعت کې تړلو چې یو خو مستقله جیلخانه هغه زمانه کې نه وه. مدینه منورې آبادي ډېره مختصر وه، کورونه تنګ تنګ وو. دویمه وجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا کور خالی کولی شو، لیکن جماعت کې به دې لپاره تړلو چې کله مسلمانان او صحابه کرام مسکی نو دا غي خاموشي، دا غي سکوت، دا غي عاجزي، خشوع او خضوع د الله جل جلاله په وړاندې په مسکه چې دا کافر داسې زونه وویني او په د باندې د اسلام او د دین اثر وشي. د مسلمان په جماعت کې وخت تېرول داسې پکار دی چې هغه بل کس وویني چې هغه ته متاثر شي. دا خو دې کوي د الله دپاره، لیکن چې مسلمان جماعت ته رادن نشي او دې خبرې حرکات و سکنات، کله یو خوا کله بل خوا، دوه کسان هلته ناست ګپ شپ لګول، دوه کسان بل ته. لکه نن سبا بعضې محلو کې خلک داسې کوي. دا په جماعت کې د وخت تېرولو طریقه نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا اودسو کو جماعت ته رالو او انتظار د مس کوي، داسې ده لکه چې دی په مس کي تر څو پورې چې دا اودس نه دی مات کړی، خبرې اترې نه دي کړې، خاموش به ناست دی. مس کو نفل چې د فرض وخت نه دی، یا د قرآن پاک تلاوت کو، یا د الله جل شانه ذکر کو، یا دغسې ناست یې خو خاموش او چپ ناست یې د الله په کور کې، د دې خپل اثر وي او په ټوله پینډه باندې اثر وي. کله ملا صاحب په خپله په خبرو کې بل سره لګیایي، نو داسې کول نه دي پکار چې ته بل ته دعوت ورکړې چې دیم خبرې چالو کړي ګپ شپ د سره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به کافر کله کله جماعت کې وتړل چې د مسلمانانو ته ګوره که د دین اسلام محبت په زړه کې پرېوت. صحابه چې کوم ځای ته تللي دي د هغوی عمل خلکو لیدلی دی، نو ډېر بېشماره خلک د صحابو په عملي ژوند لیدو سره مسلمانان شوي دي، وینا سره نه، لیدو سره. د هغوی حرکات و سکنات، د هغوی اخلاق، د هغوی معاملات، د هغوی عبادات نه متاثر شي. نن سبا مسلمان د عبادت نه سړی څه متاثر شي چې دی راشي او د 10 رکعته د ماسپښین مونځ په 5 منټو کې 4 منټو کې کړی، ځغلېدلی د جومات نه وځي، یا مونځ تر کوي او یا چې مونځ کوي نو په دې شکل کوي، د د مونځ نه به څوک متاثر شي. مونځ خو د الله جل جلاله سره خبرې وي، مونځ خو د خپل رب خالق کائنات په مخ کې په عاجزۍ سره ودرېدل دي، او په دې کې کوم د عاجزي؟ یا هغه خلک چې په مونځ درنګ تېروي، لیکن کله خپه خوځوي، کله لاس خوځوي، کله سر ګروي، کله سټ ګروي، او په یو رکن کې یو 10 ځله 8 ځله دی دا حرکات کوي. بعضې خلک داسې، او چې ته یې منې کې یا ته ورته وګورې د اصلاح په خاطر باندې دی نور بد وګڼي، دی خپل ځان داسې کړي لکه چې دی مونځ کې نه دی بلکې دی کبډي کوي، لګیا دی کشتي کوي. د مسلمان د دې مونځ نه به یو بېدینه سړی څنګه متاثر شي؟ ځکه چې هغه ته پته ده چې دا خارج مونځ او داخل مونځ، خارج صلات داخل صلات یو شان دی. دا خو به علاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان مونځ کولی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې ولاړو په مونځ کې په قیام کې لکه دا ستن چې ولاړی، خوځېدو به نه. صحابه به داسې ولاړو چې په یو موقع باندې د جنگ په موقع تاسو ته تېره شوي ده، 2 صحابو څوکۍ کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم د لښکر. یو صحابي ورته وویل چې دواړه ویښي یو، څوکۍ کوو نو داسې به وکړو چې یو کس به څوکۍ کوي، یو کس به آرام وکړي، نو بیا به بل پاسې نو نیمه شپه او بیا هغه څوکۍ کوي او دا بل به آرام کوي. نو چې دا کوم څوکۍ کوله دی وایي چې دشمن خو هسې هم نشته دی، راسه په مونځ ودرېږه. نو په مونځ باندې ولاړو، نو قیام یې دومره اوږد کو، داسې
سکون او اطمینان سره ولاړو چې کافر چلالو لري زین نو کافر وای چیرې په دې سړی گزارو کوم دا سړی دی او کو نه ده پته یې لګی نه چې انسان دی او قبل څه شي بیا وی کې دې شي چې انسان ویني گزارې په کو نو خو صحابیونو او لګي نو مطلب دا چې د صحابو موږ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غشته او پاغه کې به اطمینان او پاغه کې به قرار رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل یو کسرالو جماعت کې د نمازیو کو زر یو کو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس تلالو پنده کې ناستو سلام واچولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلام جواب ورکو ته فرمایل چې واپس لاړ شه موضوع کتا موز نه دی شوی بیا لاړو مزیو کو او ما غسی مزیو کو ځکه چې هغه مختار روانو بیا سلام واچولو ته فرمایل چې پتا دې سلام به خلاړ شه موز نه دی شوی دریم ځلبانه بیا واپس کو پدریم یا پس لورم ځلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغه تپوس کوي چې یا رسول الله زه په پوی نشم زما په دې مسکه خطا صدا وته فرمایل چې خطا دا چې ته په مسکه درنګ نه تیرې چې کله قیام کې نو په اطمینان سره خپ قرار ولاړیا بیا چې رکوع ته شین رکوع اطمینان سره کو بیا قومه اطمینان سره کو بیا سجده اطمینان سره کو بیا جلسه د دوه سجدو په منځ کې ناشته په اطمینان او سکون سره کو دعوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه په باره کې راځي چې هغه به داسې ولاړ او ناستو لکه چې د هغې په سرونو باندې مارغان ناستي اوسم چې زه وینم په مجمع کې مونږ خو دغسې کېناستی نه شو نو مونږ ښځو راښځو حرکت کوو په ناستې کې هم سړی تنګېږي په یو شان لیکن صحابه به داسې کېناستل لکه کأن علی رؤوسهم الطیر کأن علی رؤوسهم الطیر جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں او مرغی په هغه سیز باندې کینی چې هغه حرکت نه کوي په کاڼي کینی په ونه کینی په انسان ولې نه کینی ځکه چې دی حرکت کوي کله کله چې غوی ناستي نو په دې شا په دې ګمټ باندې کینی مینا او خارو ځکه حرکت نه کوي نو بهرحال عرض مې دا کول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کافر جماعت کې وتړل اشار به کل ځکه چې د مسلمانانو ته ګوري چې دا غي نه دین زده کی او چې الله جل شانه د اسلام توفیق ورکړي د ایمان نو سمامه ابن اسال رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت کې ستنه سره صحابه ته فرمایل چې وی تړلې ده خوراک سکاک به ورکولو شپه تیر شوړم به شپه سحر نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې د کوټې نه راوتو لکه د مخامخ دروازه چې دغسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عایشې بیبي کور راتلو ستنې سره تړلې ده سمامه ابن اسال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي ما تريد یا سمامه اے سمامه ستاسو خیال لې زما باره کې څه خیال لې مطلب دا چې زه به تاسو سره سلوک کوم سمامه ابن اسال وتوي خير ان تقتل ذا دم وان تنعم على شاكر وان شئت المال وان تريد المال فسل ما شئت منه دا درې جملے وتوي ان تقتل ذا دم اگر تو مجھے قتل کرے گا تو ایک ایسے شخص کو تو قتل کرے گا جس کے گلے میں خون ہے اور وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ اور اگر تو میرے اوپر احسان کر کے مجھے چھوڑ دے گا تو میں تمہارا شکر ادا کروں گا وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مَا شِئْتَ مِنْهُ اور اگر تو مال چاہے تو مانگ جتنا مانگتا ہے کہ وہ میں دے دوں وته وی کچره ته ما قتل کې اومه وجنه نو زما په غاړه کې خون پروت دی کافر ما وجلې مشي او کته ما پرې دی احسانن نو دا به په ما احسان وي نو زبستا شکر ادا کوم او کته مال غواړي نو وای سمره مال غواړي چې درکم ځکه چې د خپل قبيله سردار او دا هغه زمانه سردار چې به حکمونو خلکو به خبره منل چې نن سبا د بادشاہ څوک داسې نه مني مان د تر کوم سمره مال غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په تیر شو څه جواب وته ورنکو د سحر مزو شو ورسته رشو بیا شپراله بیا په بل سبب باندې چې شپه تیر شو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتلو د خو ورځ اولیده شپه اولیده د صحابه مزونه اولیدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په ماغه وخت کې په بل سبب بیا تاسو کوي ما تريد یا سمامه ای سمامه ستاسو خیال لې
بیا ورته دی وایي هغه درې جوابونه ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم على شاکر وان تريد المال فصل منهما شئ که چېرې قتلې مې وجنې مې نو په حق یې وجلی مې شي او که احسان را باندې کې نو ستا احسان دی زه به ستا شکر ادا کوم او که چېرې مال غواړې نو وایه چې مال درکم. بعضې کتابونو د سیرت لیکلي دي چې دا درې واړه جملې احادیثو کې دي او بعضې روایاتو سیرت په کتابونو کې دي چې په نن ورځ باندې صرف یو جمله ووي هغه احساني که دې پرېښم نو ستا به احسان وي ستا شکر به ادا کوم. وایي دا یې ځکه ووي هغه دوی ونه وي چې په دې شوروز کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق او د هغې مهرباني معاینه کا مشاهده یې کویلي ده چې دا څومره مهربان شخصیت دی نو دی به خامخا داسې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ باندې جواب ورنکو پې تیر شو. بیا په سبا باندې چې شپه ورځ تیر شول بیا دغسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس بیا ثمامه درې جوابونه ورکړل هماغسې یو روایت کې دي او د سیرت کتابونو بعضې لیکلي دي چې چپ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل صحابو ته اطلقوه چې دا ثمامه آزاد کړي پرېږدئ چې په کوم طرف ځي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله داسې کړ اوس لا مسلمان شوی نه دی کافر دی وایي چې پرېږدئ دی چې ځي او دا یمامې غټ سردار دی هغه چې وکتل چې څومره احسان یې زما سره وکړو څومره ښېګړه په دې درې ورځو کې به د صحابو نه څه کتلي څه لیدلي وي د هغوی صحبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت د صحابو د اعمالو مشاهده معاینه چې په موږ کې څومره لذت او خوږوالی دی قرآن کریم قرات اورېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خپل اثر دی دې څیزونو پې څومره اثر کړی نو چې ده څنګه پرېښو هغوی صحابو نو دی نیغ لاړو مسجد نبوي سره متصل یو باغ و هغه باغ ته لاړو په هغه باغ کې ولامبل او کپړې م پاکې کې اوبه وي کویې په هغې باندې ولامبل کپړې پاکې کې. اوس بعضې حضرات وایي چې کافر کله اسلام راوړي نو خامخا به لامبي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې جنابت کې نو لامبل پې واجب نه دي البته مستحب دي بهتر ده چې ولامبي. نو چې وی لامبل ځان یې پاک کو نو رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې صاحب زه مسلمانېږم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. په دې یو ټکي سره سړی مسلمان شي زمونږ سره څومره مهربانه د ټول ژوند ګناهونه دې سره معاف شي توی شي چې شهادت څوک دا ورکړي. زه ګواهي ورکوم چې د الله نه سوا بل څوک معبود نشته او دا ګواهي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او پیغمبر دی. مسلمان شو نو اسلام راړو پسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی مخامخ او دی ورته ناست دی ورته وایي چې صاحب د دې اوس وخت نه مخکې په ټوله دنیا کې په خلکو کې ته ما ته زیات مبغوز وې ته مې ډېر بدې شي او اوس مې د ټولې دنیا نه زیات محبوب ته خوښ مې ته او د اوس وخت نه مخکې ستا دین ما ته په ټولو ادیانو کې زیات مبغوز و بدې مې شو دین اسلام او اوس ما ته ستا دین او شریعت په ټولو ادیانو او شرایعو کې زیات محبوب دی اوس مې ډېر خوښ دی. د دې نه مخکې ستا ښار ما ته په ټولو ښاریو کې زیات مبغوز و زیات مې بدې شو او اوس په دې وخت کې ستا ښار ما ته د ټولو ښاریو نه زیات محبوب دی. دې نه معلومه شو چې د یو مؤمن په زړه کې به د الله د رسول سره د الله سره د دین اسلام سره د مدینې منورې سره د مکې مکرمې سره د خانه کعبې سره د دې سره محبت وي او په دې بنیاد به د عربو سره محبت وي د نسب په اعتبار سره د خپل نسب نه که د میا دی که ملا دی که هر یو خاندان سره چې تعلق دی په خپل نسب باندې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب ته ترجیح ورکوي په خپل قوم به د رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم او قریش او عربو ته ترجیح ورکوي او که دی د قریش او د عربو بد وي نو د الله د رسول سره د څنګه مینه ده بیا نو دا به محبوب شي دا څیزونه ځکه چې د محبوب د وجه نه د هغه کور کلی محبوب شي. مجنون د لیلا په کلي تېرېدو
د لیلا په کلی تیرېدو نو کله به یو دیوال ښکل کو کله بل خلک حجر اسود او خانه کعبه ښکلوي مسلمان ده به د لیلا د کلي دیوالونه ښکلول او اشعار وکې وایي امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار زه د لیلا په کورونو باندې تیرېږم درو دیوار باندې کله دا دیوال ښکلوم او کله دا دیوال ښکلوم وما حب الدیار شغفن قلبي او زما په زړه کې د دې دیوالونو محبت نه دی ولکن حب من سکن الدیار لیکن دې دیوال کې چې څوک دننه اوسېږي هغه سره مې محبت دی نو چې کله یو سړی خانه کعبې ته لاړ شي او خانه کعبه ملتزم حجر اسود دا ښکلی دا د الله جل شانه په مینې په نسبت سره ښکلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خار مدینه منوره د هغې لارې کوڅې پې ښې لګي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسبت په بنیاد پې ښې لګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت پې ښه لګي کله یو برجۍ ته ګوري کله بلې ته ګوري دا د خدای نه ګڼي خالق نه ګڼي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت ته ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزه اطهر د جالۍ په خوا کې چې تیریږي حالت بدل وي چې مؤمن وي مسلمان او عاجزی او خشوع نه سر ټیټ وي د حیا او د شرم د وجه نه حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک کې دی دا صرف او صرف نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د په دې بنیاد باندې ګنې دا جالۍ او دا دیوالونه خو چا ګلکار او ترکاڼو لوار جوړ کړي دي نسبت ته بعض خلک هلته وایي چې کفر شرک حرام نو دا عقیدت ته نسبت ته په هغه بنیاد باندې تبرکات او آثار د انبیاء د صالحینو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سره محبت او عقیدت د پخوانه را روان دي قرآن پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه ثابت دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حج په موقع باندې خپل موی مبارک د سر وخته هغه چې وته نایب بریکل نو ابو طلحه رضی الله عنه وته ورکل وی چې ها دا والا دا ستا شول او دا پرونو باندې تقسیم کا تاسو ماته وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وختو مبارکو کې موی مبارک دنیوي سفیده وا نه بازار ته یو سپاغي باندې ا کرنسی نه بل یو شی نه بل یو شی نه یو نور فایده پکې نشته صرف او صرف دغه چې دا تبرک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب وته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه په مدینه منوره کې په کډای باندې صادر جوړ کړو کډای باندې خپل صادر او دا سی وتراړو چې یا رسول الله دا می تاسو د پاره جوړ کړی دی په خپل لاسو هدیه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هدیه قبول معمولی او غټه دا غي وزبم ورکول هغه قبول کو خوشحال شو په ډیر صحابه چې لیدونه صادر ډیر خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور ته نه وته هغه صادر واچول شرال نو ډیر حسین په خپل الله پاک حسن ور کړو جمال به چې صادر هم دا سیوا چور ډیر خپل پکې ښکارېدو نیو کس وته مخه ته شو یا رسول الله دا صادر ما دراک نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل اوس خو مې چولې د څنګه درکم خو چې کور ته لاړ شم بیا به وباسم ټپ به کم دته به راړم کور ته مبارک نه وته به خپل زوړ صادر واچولو دغه نوې صادر ټپ کو دته راړو ورکو څوک چاته بالله نه کول چې نه ما قال لا الا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه نعم قصیده برده شاعر وای چې چاته الله نه دی ویل چې نه لا معنا نه د څه شی غوستي وته وی چې نه دا سه هستی تیر شوی د انسانانو کې په دنیا کې ما قال لا الا في تشهده لا ټکه چې استعمال کړي دی نو شاعر وای چې په تشهود کې استعمال کړي دی اشهد ان لا اله الا الله زه گواهی ورکوم چې نشته څوک معبود د الله نه سوا دلته کې د نشته کې استعمال کړي او کچره تشهود نه وی لولت تشهود لکان لاؤه نعم به به دلته لا په نعم سره وا دلته به نام خو تشهود دی کبلا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه صحابه ته ورګنو نور صحابه ته هغه سخت په قهر شو وی چې تا او قتل چې دا صادر څومره په نیاز جوړ شوی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څومره خون کولو او تا ته دا خنخ کار دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا صادر اچولې وی چې تا ته غوستو تا ته دام پته دی چې هغه چانه شي نه منی کوي سکندلو صحابه واغه صحابي نور
هغه ورته وایي چې ما سره څه نښه نه وه، هر چا سره څه نه څه نښه شته دی، ما سره څه نښه نه وه، ما یې دا نښه ترلاسه کوله او ما وی چې زه کله مړ شم نو زه به دا په کفن کې ځان ته دا صادر کېدم. دا مې دې دپاره یې سر کړې، دا تبرکات دي. نو بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم جماعت د مسلمان خوخي، مدینه خوخي، لاری کوسی خوخي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین دا صحیح معنو کې مؤمن دی او چې خوخي دي نو دی به ترجیم ورکوي د پیغمبر لار ته او د هغې سنت ته او د هغې هر څه ته په خپل هر یو څیز باندې. د پیغمبر تقاضا یو ده، د ښځې او د بچو د اولاد تقاضا بله ده. د ښځې او د بچو د خپل نفس تقاضا به لاندې کوي، د پیغمبر تقاضا به بره کوي. دا مؤمن دی. او د الله د رسول تقاضا به بره کوي. یار دوست یو څه وی، معاشره یو څه وی، سوسایټي یو څه وی، خلق یو څه وی، د کور کلی رواج او رسم یو څه وی او پیغمبر بل څه وی. د پیغمبر قول به مقدم کوي ځکه چې هغه سره محبت دی. ثمامه ابن اسعد رضی الله عنه وی چې یا رسول الله مخکې مې ته بدې شوې، ستا دین او ستا ښار مې بدې شو، اوس مې ته او ستا دین او دا ښار د ټول هر څه نه زیات خوښ دي. بیا یې عرض وکړو چې یا رسول الله زه خو راغلی وم عمرې ته تلمه او ستا د صحابو د خپلو ملګرو زه ونیوم، اوس یې ټول وروڼه شول. رضی الله عنه مسلمان شو، صحابي شو. زه د یې ونیوم، ډېر هوښیار سړی دی، پخوا خلک ډېر هوښیار، نن سبا چې خلکو ته وګورې عجیبه خلک راووتو، ګوګشتیان دي ټول. که خراب حکومت وي او خراب حکم پې نافذوي بس سر یې ورته ټیټ کړی مني. د خلکو رای، سوچ، عقل، دماغ هغه استعمالوله ختم شو. چې خلک بد کوي نو دی ورسره په بدو رواني، چې ښه کوي دی ورسره ښه رواني. لکه د ګیرګیټ یو حیوان دی د کربوړو کې، نور ته رنګ بدلوي بس چې څنګه چا رنګ اختیار کو هغه سیزي. که انګریزانو په لباس کې یو رواج رایستی نو دی به پښتون وي، د پښتون په کور کې به لویږي هغه رواج، او دا پلار به د خپلو بچو بچی و ته هغه شان لباس اچي. د شرمېږي نه، حیام پکې نشته. چې دی د یو کافر چې هغه کافر په دنیا کې مسلمان نه پرېږدي خوشحال، په یو ملک نه پرېږدي، د هغه لباس یې خوښ دی، د هغه رواج یې خوښ دی، د هغه ژبه یې خوښه ده، د هغه په شان د سر ویښته جوړول یې خوښ دي، د هر څه یې خوښ دي. د مسلمان دی. حالانکه دغه کس یو څو منټه مخکې مشرک او هر یو شی بدی شي او د اسلام راوړو سره پکې داسې انقلاب راوړو چې هر څه خوښ نه مدرسه کې سبق ویلی دی، نه د دین اسلام پوره څیزونه لا زده کړي دي، لیکن زړه د ایمان نه ډک شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحبت په وجه، او اصل شی ایمان دی. و یا رسول الله زه خو تلم عمرې ته، خو د خپلو ملګرو ستا د صحابو زه نیولی یم تا ته یې راوستم، نو که ما ته اجازت وي عمرې ته لاړ شم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې او لاړ شه. اجازت یې واخیسته، عمرې ته روان شو د مدینې منورې. نن سبا د 100 غنټو 6 غنټو لار ده تقریبا، چې ګاډی تیزی 4 نیمو غنټو کې مرسي، تقریبا 500 کیلومتره لار ده، نیغ سړک باندې ده دا لار. هغه زمانہ کې خو کاږه واږه تللو، غر چې مخې ته راشي نو ته نه به اوړې. د مزل کولو مکې مکرمې ته رالو، احرام یې تړلی دی، عمرې ته رالو. چې څنګه د مکې غرونو ته ورسېدو په لاره کې میداني علاقې ډېرې راځي مدینې منورې په لار، خو چې مکې ته نږدې شي نو غرونه شروع شي او دا خانه کعبه د غرونو په منځ کې ده. نو چې دی څنګه راله د مکې غرونو ته رادننه شو نو تلبیې په زوره زوروي تلبیه، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک تلبیه. نو کافرو आवाज واوریدو چې دا تلبیه څوک وایي، ځکه لا شریک لک ټکی هغوی نه منلو، هغوی وی چې خدای شته خو ورسره شریکان هم شته، او دوی وی چې لا شریک لک یا الله ستا څوک شریک نشته، وی چې دا څوک دی. او په مکه باندې دغه وخت کې کافر قابضو مخې ته یې رالل، وی څوک یې لکه او دا خو ثمامه دی، پېژندو یې چې دا د یمامې سردار دی، ځکه چې د مکې د یمامې د خلکو سره روابط او د مکې دپاره به غلا د یمامې نه راتله او دی د یمامې سردارو. په مکه کې غنم نه کېدل، ځمکه یې زرخیزه نه وه، یمامه کې غنم ډېر کېږي، هلته نه به غنم راتلل، دلته غله به دلته راتله. ټولو خلکو پېژندو وی چې دا خو ثمامه دی د یمامې سردار دی. ورته وی چې دا ته خو کلمه بدله وې، ته خو داسې ښکارېږي لکه چې بېدینه شوې. سبوته ثمامه بے دین ہو گیا، ته خو بېدینه شوې.
هغه ورته وایي نه په بېدینه نه په دین شم، ځکه چې اسلام مې قبول کړی دی، دا د الله دین دی او د الله جل شانه طاعت کوم او د الله د رسول باندې مې ایمان راوړی، په الله به ایمان دی او الله جل شانه سره څوک شریک نشته، اوس په دین شم، تر اوسه پورې بېدینه. نو هغه یې ونیو. نو بعضې کسان را مخکې شول ویل لکه وجنو یې. نو یو کس ورته وایي چې نه، دی ورته وایي خبردار که چا ګوتې راړې نو د یمامې نه چې څومره غله راځي هغه ټوله به در باندې بنده کړم، د قحط نه به مړه شي. نو هغې کې یو هوښیار کس هغه ورته وایي چې پرېږدئ، ځکه چې بیا به د قوم سره ستاسو دښمني شي، غله درته راځي، غله به در باندې بنده شي. د دښمن نن سبا د وهلو علاج په هغه باندې رسد بندول دي، چې حالت جنگ کی وسره چې رسد زی، وسله زی، خوراک سکاک زی، مضبوط وي. او دا قوم د بادشاه، د مسلمان قوم د بادشاه د قوم سره خیرخواهي او دغه هوښیارتیا دا ده چې د خوراک سکاک او د کثرت استعمال سیزونه په قوم باندې ارزان کی. نن سبا چې کومه ګرانی ده دا په تیر وخت کې کله نه ده راغلې. دا د نااهله خلکو نښې چې یو شی ارزان شی ته ارزان کې. تیل په ټوله دنیا کې اوس ارزان شول، د چین باندې چې دا کومه وبا راغلي د هغې د وجې نه زموږ په ملک کې هغسې ګران دی. مزید چې کوم دی نو د ګیس د ګرانولو کوشش کېږي چې کله ته قوم ته څیزونه ګران کې، سبزی به ګرانه شي، اوړه به ګران شي، خوراک سکاک به ګران شي، نو نفسیاتي طور سره به قوم مفلوج شي. او نفسیاتي طور سره چې قوم مفلوج شي نو فوج دا د قوم په سر باندې ولاړي. چې قوم مضبوطی نو فوج مضبوط دی. ښه نو فوج کې بیا د جنګېدو طاقت نه، بیا به جنګېږي څنګه؟ معیشت چې کله ښکته راشي، ډاون شي، تباه شي، کمزوری شي، قوم کمزوری کېږي. چې قوم کمزوری کېږي دښمن په اسانه توګه باندې وشي. نو خیارتیا دا ده، عقلمندي دا ده چې ته خپل قوم ته هر یو څیز ارزان که، داسې طریقې اختیار که چا نه تپوس وکړه، د چا خبره ومنه که په خپله نه پوهېږي چې په کومه طریقه باندې کومه لار سړی اختیار کړي. او چې کله مونږ د کافر په اسره باندې وخت تېرو نو بیا د الله جل شانه مدد رستو کېږي. یاد ساتئ، ما ته به فلانکې راکړي، فلانکې به راکړي، فلانکې نه غواړم، IMF نه غواړم، امریکې نه غواړم. د الله جل شانه نصرت دې سره رستو کېږي، ځکه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې کله انسان خپل ځان یو مخلوق ته حواله کو، وکله الله الی الناس، الله جل شانه به مخلوق ته حواله کی دیم چې اعتماد په مخلوق باندې وکړو، د مخلوق رضا او خوشنودي غواړي، د خدای او د خدای د رسول رضا او خوشنودي ته نه ګوري، نو بیا به الله پاک به مخلوق ته حواله کی. نو مخلوق سره څه دي چې مخلوق چې خپل مشکل کې راشي تاسو وایي کچره په دې یورپ ملکونو باندې، په دې کافرو باندې، په امریکا باندې یو منټ یا 10 سکند یا 15 سکند زلزله راشي سخته، نو هغه زلزله چې هغه باندې ټول ورانه سبب پاتې وي، بیا اس په هر څه ختم. خنو د زلزلې نه چې د الله جل شانه په قبضه قدرت کې داغې نه بزان څنګه بچ کی، سمندر پر راوړي د سمندر نه بزان څنګه بچ کی، آسمان نه په کانی راوړيږي داغې نه بزان څنګه بچ کی، د زمکه نه په عذاب راشي داغې نه بزان څنګه بچ کی. دې لپاره تاسو اسباب کړی دي. کته وې چې ما سره شته کوم دي او هغه سات پته لګي د جاپان د امریکای چې کله باندې دار راشي، نو زما عزتمند مخلوق هیڅ نشي کولی. د خپل رب سره موږ مسلمانان وي الحمدلله، زمون په الله باندې ایمان دی. د خلکو کې یو قانون وي او ضابطه نو وي به زمونږ ضابطه هغه مونږ ته د الله رسول وړاندې کړي، د الله پاک راستوري چې په دې طریقه روان نه زما مدد به د سره. الله پاک فرمایي وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، تمام اقوام کے اوپر تم ہی بالا دست ہوگے اگر تم مومن ہو، سچے مومن ہو. واخر دعوانا الحمدللہ.